بسم الله الرحمن الرحیم. زه وسان نسیم. ناظرین څنګه چې ډے ټو ډے هر ورځ تاسو موږ اپډیټ کوو د مفت آر ټي په حوالې سره چې بډګرام کې څه روان دي، کرپشن چې دی، خلکو ته ژوندي چې دي په لاینونو کې ولاړ دي او وړه چې دي هغو وړه چې دي واغستل. نن دغه یو بل جلک چې دی موږ ته په کتو کې راغی چې په الۍ کې د الۍ چې کوم خلک دی د هغې د صبر پیمانه چې دغه هم لبرې شوه، اخر هغه هم احتجاج باندې کې مجبوره شوه او د اے سی اسسټنټ کمشنر الۍ د هغې په آفس کې توړ پوړ وکړه. چې کوم اطلاعات دي موږ سره هغه ځای نه هغه داسې دي چې کله دا خلک د جمعې لمانځه له تللي او د لمونځ نه وروستو دوی لا په ډیوټۍ نور راغلي او په دغه ټایم کې د اے سی آفس باندې کې د الۍ چې کوم د پښتو خلک دی او نور چې کوم اوسېدونکي دی د اقوام الۍ هغې د اے سی الۍ په آفس باندې کې حمله وکړه او د هغې چې کوم ساین بورډ دی په هغې باندې کې د هغې چې کوم آفس دی د هغې شیشې ماتې کړې. ایون چې دی اے سی الۍ ګاډی چې دی هغې باندې کوم پتراو چې دی د هغې فوټیجز چې دي هغه هم موږ ته موصول شوي دي. د هغې وروستو ساین بورډ چې دی هغه ساین بورډ د مظاهرین د مشتعل افرادو ځان سره د بني چوک ته وړو، هغه ځای کې احتجاج چې دی هغه شروع دی او تر اوسه پورې زه چې دا ویډیو ریکارډ کوم تقریبا 2.5 غنټې وخت شوی دی او احتجاج چې دی هغه لا جاري دی. په دې دوران کې د اے سی چې کوم د الۍ انتظامیه د هغې خو سایډ ته تللي او آفس نه چونکې آفس کې توړ پوړ او سایډ دی یو ځای چې دی هلته هم ناست دي. بل اړخ ته پولیس چې دی د الۍ هغه کوشش کوي چې په څه شان باندې کې مظاهرین د سړک نه پاسي خو مشتعل مظاهرین چې دي هغه د پولیس وینا چې دا د هغې څه قسم له مذاکرات چې دی هغې سره نه کوي. اوس دغه ټایم موږ چې دا ویډیو ریکارډ کوو نو د ډیپټي کمشنر بډګرام لا د الۍ دپاره تقریبا روان شوی دی او دې ځای نه هغه اوس لاړه او د هغې نه وروستو به هغه ځي چې څو تیز وي تقریبا دغه د احتجاج دورانیه چې دا 4 غنټو پورې هم تللی شي. دې ځای کې سوال دا پیدا کېږي چې دا بډګرام کې د مفت آټا په تقسیم کې د هغې عمل کې شفافیت ولې نه راځي، ولې هر ورځې خلک چې دی هغه په احتجاجونو مجبوره کېږي، ولې هر ورځې خلک چې دی هغه ذلیل کېږي، ولې د خلکو حق چې دی خلکو ته نه میلاویږي. په دې معنی کې پکار دا چې مقامي انتظامیه چې دا چونکې موږ خو بارها مقامي انتظامیه ته ووایو خو دې ځای کې سر نه واخله ویښه پورې ټول چې دی په کرپشن کې ککړ دي. موږ انصاف وغواړو خو د چا نه وغواړو. که ډي سي صاحب ته مطالبه کوو دغه دوه کومې سینټې دي چې دي سیل پوینټونه چې هغوی کوم جوړ کړي دي په هغې کې اوسه پورې د لکاو نه بلکې اوس کروړاو ته خبره لاړه، دومره کرپشن وشو. نو ډي سي په هغې باندې ایکشن نه اخلي. چې ایکشن نه اخلي لازمي خبره ده چې په دال کې کچھ کالا نه بلکې ساری دال جو ہے وہ کالی ہے. نو اوس دې وخت کې د الۍ اقوام چې دی هغه هم خپل حق دپاره بار راوتي دی او ګورو چې هغې څه کوي. د بډرام خلکو کې هم تشویش چې دی هغه زیاتېږي. نن چې کوم ریکارډ نننی تاسو زه شیر کوم نن داسې ملګري موږ سره میلاو شو چې هغه کسان دي هغه سعودي عرب کې دي وړي دلته نه وښکلي دي. پرونه پورې خو دا خبره وه چې مړي چې دي هغو قبرونو ته مړي ځان سره وړول. نن د سعودي کوم خلک چې دی د هغو په نومونو او دي په فارن کې دي او وړه چې دي دې ځای نه وایي چې تاسو وړه چې دی هغه وصول کړه. او بله د تشویش خبره هغه د نړیالۍ زموږ د شان علاقه ده هغې سره تړلې شوې ده چې دا کوم ویر هاوس دی دې ځای کې د زنانو داخله چې دغه اوس ممنوع شوې ده. د دې 5-6 ورځې وشوي او د بده مرغه پرونی تاریخ کې داسې زموږ تورسرې زنانه چې هغه په کور کې ناستې دي او دې ویر هاوس نه د هغې په نوم باندې کې وړه چې دي دغه خلکو وړه چې دي هغه دې ځای نه وښکلي کېږي. نو دا کومه مافیا ده چې هغې باندې کې مقامي انتظامیه چې د هغه په لاس نشي اچولی، دومره مضبوطه ده چې ووټر لیسټ یې مخکې ایښی دی او د پردی حق چې دی هغه هغې راوباسي او په دړاډړ لګیا دي. نه خوف شته نه یره شته، نه د الله نه یېرېږي نه د مقامي انتظامیه نه یېرېږي بلکې مقامي انتظامیه خو اوس دې وخت کې موږ دا وایو چې دا ورسره ککړه ده. که دا ککړه نه وې نو اوسه پورې یو ځله نه چې په سوونو داسې کیسونه چې دي هغه مخې ته راغلي دي او په درجنونو کیسونه چې دي خو ما راپورټ کړه ستاسو مخې له موږ راړل د ثبوتونو سره خو نوټس اخیستو والا څوک نشته. موږ یو ځل بیا اپیل کوو زموږ چې کوم کمشنر هزاره دی جناب چې ته په دې باندې نوټس واخلې. صوبایي چې کوم زموږ چیف سیکرټري صاحب دی هغه ته موږ خواست کوو چې بډرام کې مس منیجمنټ په وجه باندې کې زموږ چې کوم ډي سي صاحب دی هغه سره نه په دې د هغې باندې کې د وړو په دې
کیس کې د مفت اټا چې کوم دا ایشو ده په دې دای کې د کار چې د انتهایی ناقص دی مس منیجمنت کار دی او څومره چې وخت زیاتېږي دومره د هغې په کوم طریقه کار چې هغه وضع کړی دی په هغې کې نورې پیچیدګیانې زیاتېږي نورې پریشانۍ زیاتېږي نو په دې معنی کې تاسو نه پکار ده چې نوټس واخلئ وزیر اعلی صاحب ته هم خواست دی چې د امن و امان صورتحال په بډرام کې مزید خرابېدی شي د هغې نه مخکې پکار ده چې بر وخت په د دې مخنیوی وشي او زموږ چې کوم دا ډي سي دی که پاسبل وي د تبادله چې دغه د بډرام نه ضروري شي ده. شکریه.